السلام علیکم ورحمت الله. مفتی صاحب محترم څنګه یې؟ یو مسلې پوښتنه کوو. مونږ یو کال نیمه مخکې مسجد جوړ کړی دی او د مدرسې اراده هم شته، خو لا چالو کړې نه ده. صرف غیر رهایشي هلکان دي، دغه یو ټیم مازدیګر کې راځي او واپس ځي. زمونږ یو محترم دی، هغه دې کې ټول امداد کوي، تعمیري لحاظ سره هم او تعلیمي لحاظ سره هم ټولې پیسې ټکې هغه لګوي. نو هغه وایي که زه دې کې د زکات پیسې د جومات کې یا په مدرسه کې استعمالومه، نو په دې لږ وضاحت وکړي چې آیا زما دغه زکات پیسې مدرسه کې استعمال په کومه طریقه کول دي او آیا استعمالیږي که نه، او جومات کې د زکات پیسې استعمالولو اجازه شته که نشته. په دې لږ تفصیلي بحث ورته وکړي جي. ګوره زکات پیسو کې جسو پورې تملیک نه شوی دا دې سره زکات نه ادا کیږي. لہذا که دغه محترم تاسو کې یو مستحق دا زکات ورکی او بیا هغه خپل زکات هغه قبضه کیو دا غینه پس هغه زکات پیسې په دغه باندې ولګي نو بالکل جایز ده. لیکن چې څو پورې تملیک پکې نه شوی نو دومره پورې دا په جماعت یا مدرسه لګول جایز نه دي. لیکن ضرور هیله تملیک کیږي.